سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم. سورة دالوي سورة ده هذه سورة عظيمة دا دلوي سورة ده انزلناها من نازل کړه ده دیلا وفرضناها او من فرض کړي دي احکام ده ده امر نهي فرائض حدود وانزلنا من بیان کړي دي فيها په دې صورت کې آیات بینات آیاتونه ښکارا لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. الزانیتو زناکارن زنانا والزانی او نارینا فجلدو فسواه کل واحد هر یوم منهما دری دوارنا میات جلدت سل درহে غیر شادی شده ولا تأخذكم ودنني ستاسو بهما پدې دواړو باندې رأفت النرمي شفقت مهرباني فی دین الله په دین د الله کې په قانون د الله کې په حکم د الله کې په اطاعت د الله کې. اکثر دنیا کې چې کوم قومونه هغه اسلام نه مني او هغه د دین یریږي چې چرته په دې ځمکه کې د اسلام نظام نافذ نشي، ځکه بیا په جمهوریت باندې یا د مغرب په قوانینو باندې څوک لاړم نه تو کې دا غي څه حیثیت نو هغه د ښکارا کوي چې د اسلام بیکورډ پسمانده په خوانه بیکاره دا غي د پاره وګوره وې دا جناورتوب دی د حیوانیت دی چاله کوړې ور کول په کانو وشتل رجم کول قصاص قود حدود تعزیرات د غل نه لاس کټ کول هغه وې چې دا فرسوده نظام دی او په دې کې د انسانیت احترام نشته. اصل کې په دې کې د انسانیت احترام شته چې سزا ملو شي، په کوم کار چې ورته سزا ملاويږي هغه کار کې د انسانیت احترام نشته. د انسانیت به احترامي کړي د ځکه ورته سزا ملاويږي. خبره ده دویم دا خبره ده دلته دی آیت کې الله پاک فرمایي ولا تاخذکم بهما رأفت پتاسو د نرمي رانشي. الله وی بنده زما ده مخلوق زما ده پیدا کړي ما ده زم سر ټکټ کا ته بیا څوک چې ته وی دا د انسانیت احترامي ده. الله وی زما ټوله کړي مشنری ده ماته کا زما به کې ځکار شته. الله وی زما جوړ کړي مشنری ده وای سيزا زما به کې ځکار شته. الله وی زما جوړ کړي مشنری ده ختمه کا دفن کا زما به کې ځکار شته نه. الله پاک د اویا او میندو نزيات په یو بنده مهربان دی. الله وی کسر ټکټ کا لاس ټکټ کا خپل ټکټ کا زمکه نه وشړه پانسی کا پکانو یو ول رجم کا ਸੰسار کا وخت پرې کا پوزه پرې کا جبته پرې کا غاخه مات کا چې کله دا کړي د بل سره بیا و سره دا کیږي. نبي ازه څوک مچ زوی مچي لکه دا خو جی جناورتوب دی خدای الله عز بالله یاد د انسانیت به احترامي ده. ولا تاخذكم اوراد نشي پتا سو دین نشي تاسو لرا بهما پدې دواړو باندې رافت النرمي فی دین الله په دین د الله کې په قانون د الله کې په حکم د الله کې په اطاعت د الله کې په پیروي د الله کې په تابعدار د الله کې ان کنتم کجری تاسو ته منون ایمان ورونکي بالله بالله تعالی باندې ول یوم الاخر او پرځ د اخرت باندې ول یشهد او حاضر دي شي عذابهما سزا د دې دواړو ته طائفه من المؤمنین یو ډله د مسلمانانو
ازانی زناکار سړی لاین کې خودی نکاح نه کوي د فطرت دا دی چې د نکاح نه کوي الا زانیتن مگر د زناکار ښځې سره او مشرکتن یا د مشرک سره او الزانیتو زناکار زنانا لاین کې خوها په نکاح نه اخلي دی لره الا زانن مگر زناکار سړی او مشرک یا مشرک سړی وحرم ذلک او تبعیت وردا بندي علی المؤمنین په مسلمانانو باندې والذین وغکسان یرمونا چې الزام لګي المحصنات په پاک دامنو بیبیانو باندې ثم لم یاتو بیا دوی حاضر نه کې بیا اربعه شهدا څلور گواهان فجلدوهم نو وای دوی سمانی جلدتنا تیا کوړه ولا تقبلوا دته حد قذف وي د کنزلو حد الزام ولګو چې دا زنانه غلطه ده او بیا څلور گواهان پیش نکړل نو اتیا کوړې سزا به ورته ملاوي کی چې ستا سره څلور گواهان نو تا به دا خبر اړو کول نه وای دوی اتیا کوړې ولا تقبلوا ما قبل ولهم د دوی شهادتن گواهی ابدا ده همیشه د پاره دا فاسق دی دا دروغجن دی د گواهی نه قبلېږي و اولئک او دا کسان هم الفاسقون دوی فاسقان دي دروغ ته ثابت شول الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وستلې ده من بعد ذلك پس د دینا واصلحو ټکړه د خپل عمل نو داغي گواهی قبلوي او حد غضب کو به ملاوي کی که 200 توبه مباشرتیا کوړې بخوري خو چون کې دا همیشه د پاره فاسق ګرځیدونه بچ شو واصلحو ټکړه وی خپل عمل فإن الله فسيقين الله تعالی غفور رحیم بخون کې دې مهربان دی والذین وغکسان يرمون ازواجهم چې دوی الزام لګي په خپل بیبيانو باندې خپل خزه د خپل نکاح کې دا پاغه باندې الزام لګاو ولم يكن لهم شهداء او نبی د دوی سره گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه وي نبي ابد څلور گواهانو په ځای باندې څلورو گواهانو په ځای باندې بده یوازې بیا گواهی ورکړي چې په خپل خزه باندې الزام لګاو بیا بده څلور قرانونه خوري څلور قسمونه بخوري اربع شهادات څلور پیره به قسم خوري بالله قسم په الله زریشتونه ما او پنځم ځل بوي چې په ما دې د خدای لعنت کما دروغ ویلي اوس چې دای کله وینو په خزه باندې سزا راغله سزا مرگ پیراغه پانسی قتل پیراغه قصاص پیراغه دا رجم پیراغه سنگسار نو دغه خزوی چې دا دې دروغ وي زما دا خاون نو دا غي سرم څلور قسمونه دي دا به څلور پیره قسم خوري بالله قسم په الله چې زما دا خاون دروغ وي څلور پیره به دا قسم خوري او په پنځم ځل به وي چې په ما دې د خدای غضب کړي رښتینی مدواله د سزا نه بچ شو هغه د حد قذف نه بچ شو او دا د حد زنا نه بچ شو خو المتلاعنین لا یجتمعان ابدا تر د مرګ دا دواړه به یو بل نه جدای دوی بیا نشي یو ځای کېده ختم والذین وغکسان یرمون الزام لګي ازواجهم په خپل بیبیانو باندې ولم یکن او نوی لهم لپاره دوی شهداء او گواهان الا انفسهم مگر خپل نفسونه وي فشهادت واحدهم فس گواهی د یو تن د دوی اربع شهادات څلور گواهی دی بالله قسم په الله انه لمن الصادقین یقینا دې رښتونه دي خپل ځان یادې چې زه رښتونه یم والخامسه پنځم ځل بداسي وي ان لعنت الله علیه جلانت الله دی په د باندې ان کان من الكاذبین کجری دې دروژن وي ويدرأ عنها العذاب او دفك بعد دینا عذاب يدرأ عنها العذاب او ختموي به د خزنه سزا ان دا خبره تشهد اج گواہی کی دا خز اربع شهادات سلور گواہی بالله قسم په الله انه لمن الكاذبين یقینا دې دروغجن دی پاغه الزام کی چې بمای لګولې
والخامسه او پنځم ځل بدا شوی ان غضب الله علیه یقینا غضب د الله دی په ما باندې ان کان من الصادقین کچری زماده خوند رښتونی په دې الزام کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچری نو فضل د الله بتا سبحان نه رحمت د الله نو دروژن به ښکارا کړو چې په دې خزو خاون کې دروژن کم یو دی وان الله یقینا الله تعالی تواب حکیم ډیر توبه قبل ان کې ډیر حکمت والا دی ان الذين يقيننا كسان جاءوا بالافك عصبه منكم عائشه صديقه بنت الصديق المبرات في السماوات رضي الله عنها د مسلمانانو مور د نبی اسلام بیبي صدیقه کائنات د ټول کائنات د ټول دنیا او د آخرت د ټول نه رښتونی زنانا د رښتونی انسان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور او د دنیا د ټول نه لوی شخصیت د الله نه پس داغه مرتبه د نبی اسلام داغه بیبي او زمونږ د ټول مور غزوه بن المستلق لتلې ده غزوه ونشولا جنگ ونشو او صلح وشولا غزوه بن المستلق د نبی صلی الله علیه وسلم سره په قافله کې ده واپس راځي سفر کوي پلار کې چاربانگ سحر نږدې ده قافله ناس تر دمه کوي عائشه صدیقه رضی الله عنها د اودس ماتولو لپاره یو طرف ته تللی ده او قافله راځوته شوې ده قافله تللی ده او عائشه صدیقه رضی الله عنها پاتې شوې ده نو طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک داوا هغه چون کې د وخه کې جاوا د وخ باندې لپاسه چې کم د کیناستو غشي یا غلان د پروتو صحابه کرام هغه چت کړه د په وخ باندې خو دې هغه ته دا پته نه و چې عائشه صدیقه رضی الله عنها پکشته یا نشته او فرمایي چې موږ په هغه وخت کې یو وړي یا دوه وړي روټي خوړل جسمونه او وزنونه خو د انسانانو نه وکړي هغه قافله روانه شوې ده قافله تللی ده او عائشه صدیقه رضی الله عنها چې کله دا د سماتولو د پاره تللی ده نو الته کې د هار ورک شوې ده نو هغه هار کتون په هغه ټیم لګیدلې دي چې راغله قافله نه و نو چې کوم ځای دراغله نو پاک قضې باندې کېناسته وی چې نبی عليه السلام په ما په څوک را لېږي او د نبی عليه السلام طریقه دا و چې کله به قافله تللنو شاته به یو کس یا دوه کسات څنګه څوک به پاتې کړو چې د لارې ماهر بو چې په دغه لاره برازي کوم نه پاتې شي یا څوک پاتې شي نو دا غي خیال بساته ها او خور سره ده صفوان ابن معطل رضی الله عنه د نبی علیہ السلام صحابي دی هغه پاتې شوی دی چې کله راغی نو عائشه صدیقه رضی الله عنها راغلی و پر لار کې کم ځای نه چې قافله چوته شوی وال تر لارې په غمنځ کې ناشته و نو د شوی و پر لارې په دې منځ کې پرته ده وده ده خو هغه چون کې و پیژند چې دا خو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده او د مسلمانانو مور ده او د نبی علیہ السلام بیبي ده د یو کلی علاقې خلک ډیره ماشوموالي نه پیژنده چې نظر په پریوتو نو هغه وی ان لله و انا الیه راجعون چې دای او وینو عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې زرا وی خشم چې ما خپل مخ پټ کو د ماته وخ کیناو ز په وخ باندې کیناستم او بیا شاته نه دی کتلی د پیادل روانو ز په وخ باندې ناستم او د شاته نه دی کتلی او حتی چې خپل مقام ته عائشه صدیقه رضی الله عنها رسول خلق خبر شوجي یا سبحان الله منافقین خبر شو يهود په مکه کې منافقین نو ښه منافقین د يهودو پیداوار دي د په مدینه کې مکه کې مشرکین او ابو جهل د منافقین نه خو ښکارا کافر خبره ختم خو د دې خبرې څه مطلب شو یا رجل کا یو انسان هیپاکریسی منافقت دورنګي دغلاپن دلته یو شان مخ کارا کوال ته بل شان د مارچک بچي
کله سر تور کی کله سور کی کله سپین کی درې څه مطلب یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي سینه یو ده پکې دوه زړونه زیدلی نشي دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا موم شو یا کاڼی شو د دې څه مطلب شو چې هلته یو شان مخ کاره کې او دلته بل شان منافقین خبر شول چې عایشه صدیقه رضی الله عنها پاتې شوې ده بیا صفوان ابن معطل رضی الله عنه چې دی نو هغه راوستې ده د منافقینو مشر ابی ابن سلول رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی ابن سلول د الزام لګو په عائشه صدیقه رضی الله عنها باندې ودا صفوان ابن معطل رضی الله عنه او عائشه صدیقه رضی الله عنها یو بل تعالی اعوذ بالله استغفر الله پاتې شوی دی دا د څه خبر څلوېښتو کسانو پورې د مسلمانانو ډلې هم په دې خبره باندې تلفظ وکړو دا الفاظ په خپل خوله وی چې او دا د څه ده کله چې د حقیقت پته نه لګي ظاهره خبره ده بیا انسانان چې دي نو خپل خپل خلک هم بیا اکثر الزام لګي انجام الله دا کو الله دې قران کې فرمایل چې د انجام دا دی چې دا به همیشه منافق بمري همیشه د پاره کافر د دنیا نه لاړو الکه دروغ ولې وې الزامات لګول د يهودو کار دی دروغ تړل د يهودو کار دی قسمونه قرانونه په دروغ خړل د يهودو کار دی پچا باندې غلا تهمت او پچا باندې زنا تهمت لګول د يهودو او بیا د يهودو لپاره پیروکارو کار دی او د منافقینو کار دی او منافقین د يهودو پیداوار دی د نبی اسلام په بیبي باندې الزام د مسلمانانو په مور زمونږ د ټولو په مور باندې الزام د زنا الزام لګولې دی چا منافق لګولې دی چې منافق د يهودو پیداوار دی او الی یومنا هذا تر د دې ورځې پورې د دوی طریقې کار دغه سره روان دی نه پوری چې يهود ګوري د يهودو پیروکار د يهودو خپل د يهودو رشتہ دار چې ګوري نو هغه به نمونه دي خلکو لا دروغ به وي الزامات بلګي تهمتونه بلګي او حقیقت ور سره پته نه یو روز بروز محشر بر دې ټولو خبرو ان شاء الله اظهار کی ګوري جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خبر شو چې منافقین داسې خبره کړي نبی علیہ السلام د عائشه صدیقه رضی الله عنها سره خبرې نه کولې هیڅ نه وی وحی نه وراغله ډېر ورځې په دې منځ کې تیرې شوې نبی علیہ السلام تاسو کو معلومات وکړل وینځه دا غوینځي ته وایي چې تا ته عائشه صدیقه رضی الله عنها کې څه غلطي معلومه ده نو هغه ورته وی چې او ما ته غلطي معلومه ده وی څه غلطي ده ودا وړه واغږي او په غزه باندې پری دی بیا اکثر بيزرا شي هغه وړه خوري ګوره لکه دې خبرې ته چې چاته دا تصور د چا دی او بیا د نبی اسلام په نکاح کې یو خزه دا او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور دا یا سبحان الله د ټول آیتونه دغه په باره کې الله د اسمان نه آیتونه راولېږي الله پاک وی چې هغه ډله چې په دې خبره تلفظ کړي دي دا مو وایي چې دا ستاسو لپاره بد ده دا ستاسو لپاره غوړه ده په دې کې خدای عائشه صدیقه رضی الله عنها الزام دغه شو ښکارا شو چې دا الزام دغه شان مرتبه منزلت قدر و منزلت واضح شوه دی د عائشه صدیقه رضی الله عنها یا سبحان الله او دې حرامي دا دغه چې کم دی بعد ذلك زنیم منافق ته الله نه نمونه قران کې الله پاک منافق ته نه نمونه ورکړي نه نمونه ولا تطع كل حلاف مهين قسم خور سپک هم مازن تهمت لګونکي مشاعم بنمیم چغل خور منع للخير د خیر منع کوونکي معتدن ګناهګار معتدن ظالم اسیم ګناهګار عتل بد اخلاق بد مزاج بعد ذلك زنیم داغه نه پس حرامزاده دا الله منافق د بخبر نمونه ورکړي حرامي feeble, oath monger, detractor, spreader abroad of slanders, hinderer of the good, transgressor, malefactor,
ګریډي دی عربي د انټریسیف د زناونه پیدا ته وي بعد ذلك زنیم دی حرامزاده به وي نبی اسلام چې وفات شوی د وفات د پس به وي زه د عائشه صدیقه رضی الله عنها سره نکاح کوم نبی اسلام مبارک لا په دنیا کې موجود چې ابی ابن سلول دوزخ ته ورسېد او الله قران کې قانون راولېګه قانون راولېګه وازواجه امهاتهم وې د نبی رسول الله بیبيان د امت مین دي د دې سره نکاح حرام ده د مور سره نکاح نه کیږي د مور سره څنګه نکاح کې او انجام دا شو چې کافر منافق د دنیا نه لاړو زوی صحابي دی او نبی رسول الله ته ډېرې کنځلې وای کولې د رزل دی ابی ابن سلول نبی علیہ السلام ته ذلیل ویلی دی اعوذ بالله لا یخرجن الاعز منها الاذل ولا رجعنا الى المدینه کوم مدینه ته واپس شو نو موږ د عزتمن براوله کو د ذلیل به د مدینه نه وباسو زوی خپل زوی صحابي دی را پاتینو د خپل پلار په دې ګټ لاس د گریوان نه نیول او راخته کړو د اسنا او په دې خیلاس باندې ودراتوره نیولې وی وایا منادغه څوک دی ذلیل څوک دی معزز څوک دی هغه وتوی وی ذلیل وی زایما او معزز نبی علیہ السلام وینا بیا وایا وستا نظر اثر کټ کوما وی چې نبی علیہ السلام راغله نه ورانه اخلاص کړي نه وی قسم دې کې دې پردم پلار ته وی سر د کټ کوم ته نبی علیہ السلام ته ذلیل ویلی دی وی ذلیل زایم نبی علیہ السلام معزز دی وی بیا وایا بیا وی وینا بیا وایا ویني دی ویلی نبی علیہ السلام راغه ویاله ک پلار دې پرېدا دا غینه پس پرې خو چې نبی علیہ السلام راغه وی پرېدا دا غینه پس پرې خو ذلیل انسان آیاتونه راغلل جبرئیل امین راغی ډېرې ورځې پکې تیرې شوې ډېرې ورځې عائشه صدیقه رضی الله عنها خبر نه ده چې نبی اسلام طبیعت مبارک ولې خراب دی څه وجه ده چې خبرې نه کوي صرف راخکارا به شو څه حالت دی خیر دی او خیر دی واپس بلاړو وحی راغله جی د اسمان جبرئیل امین راغی ان الذين جاءوا بالافك دا دروغ ویل دي عائشه صدیقه رضی الله عنها چا ورته وی چې پازه کنه د نبی علیہ السلام شکریا ادا کا عائشه صدیقه رضی الله عنها خندل وینا ادا کوم شکریا وی دا الله شکریا ادا کوم به زما صفای خو الله را لګی دا د محبت هغه خپل شان دی ګورا صفا خبر ټول اخکار شو ګورا ان الذين يقيننا كسان جاءوا جرات لکړي دی بلف کې په دروغ سره عصبتون یا وډل دا من کوم استاسنا د مسلمانانو نه لا تحسبوا تاسو خیال مکوي په شر لكم چې دا به بد وي تاسو د پاره بل هو خير لكم بلکې دا ډېر غوړه د تاسو د پاره لكل امرئ دهر یو سړي د پاره منهم د دوی نه ما غدي اکتسب من الاثم چې کړه دې ګناه والذي وغسله عبد الله ابن ابي ابن سلول تولا کبره چې اغسته د لوی حصہ د ګناه تولا چې پغاړه غسته دا کبره لوی حصہ د الزام منهم د دوی نه د جوړ کړه خبره وا له لپاره د عذاب عظیم عذاب لوی اور د آخرت کې وصار مطرودا مشهودا بالنفاق او د وګرځیدو مطرودا شړل شوی مشهودا بالنفاق گواہی کړل شوی په منافقت سره ګورجی خا لولا ولنا إذ سمعتموه كلجتا سوریدل ودا خبر ظن المؤمنون لولا بس ظن ولګوا إذ سمعتموه رستګ لولا ظن المؤمنون ولګمانکم مسلمانانو إذ سمعتموه کلجتا خبر اوریدل والمؤمنات مسلمانانو زنانو ولګمانکو بانفسهم خیرا پخپر نفسونو باندې د خیر وقالو دوی داس ولنوي هذا افکم مبین چې دا ښکار دروغ دی
الله پاک فرمایي چې قانون خو مار لګره دي چې تهمت دی ورګو څلور گواهان به پیش کړي څلور گواهان پیش کړي کنه اوس لولا جاءوا دوی ولی پیش نکړل علیه په خبره باندې بیا اربعه شهدا څلور گواهان فاذ لم یاتوا بالشهداء فسحر کله چې دوی پیش نکړل گواهان فاولئک فسدا خلق عند الله پنځ د الله تعالی باندې هم الکاذبون دوی دروغجن دي د خدای پنځ دروغجن کله کله انسان قانونا دروغجن شي خو حقیقت کې دروغجن نه ی الله پاک فرمایي دا زما پنځ دروغجن ولولا فضل الله او گجرنه فضل د الله تعالی علیکم پتا سبحانه ورحمته او نو رحمت د الله تعالی په دنیا او آخرت په دنیا کې او آخرت کې لمسکم نو در رسیدلې بوتا ستا فيما پاغت کې افضتم فيه چې تاسو مشغول شوي پاغې کې څه بدل رسیدلې عذاب عظیم لوی عذاب اذ تلقونه کله چې تاسو کوله دا خبره بیل سنتکم بخپلو جبو باندې وتقولون تاسو بیا فایکم بخپلو خلو ماغه خبره لیس لکم بی علم جنشتر تاسو د پاره پاغه باندې دلیل وتحسبونه هینا تاسو خیال کو پدې چې دا وړه خبره ده سپک خبره دا او هو عند الله عظیم حال دا چې دا پنځ د الله تعالی باندې ډېر لوی او دا ډېر لوی خبره و فل وزر او بوج کې ګناه کې ولولا اولنا سمعتموه کله چې تاسو اورید دا خبره قلتم چې تاسو دانسي ویلې وې دای سمعتموه ترستو کو ولولا قلتم تاسو دانسي ولې نه وې کله چې تاسو دا خبره اورید نو قلتم تاسو دانسي ولې نه وې ما يكون لنا ندي مناسب زمونږ د پارا ندي جائز زمونږ د پارا یا ندي ممکن زمونږ د پارا ان نتکلم بیاذات بهذا چې مونږ خبرې وکړو په دې باندې چې مونږ تلفظ وکړو په دې چې مونږ تکلم وکړو په دې سبحانك پاکی د تعالی هذا بهتان عظیم دا لوی دروغ دی لوی تهمت دی لوی الزام دی یعظکم الله واعظ کی تاسو ته الله تعالی ان تعودوا چې واپس نشئ لمثله داسې خبرو ته ابدا دامشه د پاره ان کنتم مؤمنین کجری تاسو مؤمنان ويبين الله لكم الآيات وبيان الله تعالى تاسو آیاتنا والله علیم حکیم والله تعالی علم و حکمت والا دی ان الذين يقيننا كسان يحبون خوخوي دوی چې غواړي دوی چې اراده کوي ان تشيع الفاحشه چې خورشي بحیاکار یا عام شي خراب عمل فی الذين باغ کسانو کې امنو چې مؤمنان دي لهم عذاب علیم دوی د پاره عذاب دردناک دی په دنیا او آخرت په دنیا کې او په آخرت کې والله يعلم والله تعالی علم دی په پټو چیزونو باندې وان تم لا تعلمون تاسو نه عالمان ولولا فضل الله عليكم ورحمته او کجرنه فضل د الله پتا سو نه رحمت د الله تعالی لعجل لكم العذاب نصر به در کړه عذاب وان الله یقینا الله تعالی رؤوف رحیم مینده په بندگانو باندې مهربان دی یا ایها الذين امنوا ایمان خواندانو لا تتبعوا تابعداري من کوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان د لارو د شیطان د وسوسو د شیطان فوت سټپس اف ډیویل د شیطان نقش قدم ومن يتبع څوک چې تابعداري کوي خطوات الشیطان د لارو د شیطان د قدمونو د شیطان د وسوسو د شیطان د چال د شیطان د نقش قدم د شیطان د تعلیماتو د شیطان فإنه فسيقنا شیطان یأمر حکم کی بالفحشاء په بحیا سرا والمنکر او په حرام سرا
ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کجرنه فضل د الله تعالی پتا سبحان دی او نو رحمت د الله تعالی ما زکا نبوي پاک کړه منکم استاسنا حدن یوتن ما زکا منکم نبوي پاک کړه استاسنا من حدن یوتن بدن د همیشه د پارا ولکن الله ولیکن الله تعالی یزکی پاک کوي منغڅو کو ارشاو چو غواړي والله الله تعالی سميع عليم اوریدن کړي عالم دی ولا يقتل قسم دین خوري مستح یو سړیو دا ابوبکر صدیق د نوح رشتہ دار دی هغه چې دینو غریب دی ابوبکر صدیق د نوح به داغه د کور ټوله خرچه چلول د مستح هم په دې الزام کې شریکو په دوکا نبی علیہ الصلات دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په د کور خرچه بند کړه ودا عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې الزام کې دیم شریک الله پاک فرمایي چې نه تاسو دې قسم مخره ګوره جی دا آیت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په فضیلت کې نازل دی اول الفضل منکم والسعات ولا يأتلوا قسم دې نه خوري ځان دې نه من کوي اول الفضل فضیلت والا په دین کې منکم استاسنا والسعات او فراخه والا په مال کې هم په دین کې غوړه ده هم په مال کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مراد ده ايتو على الا يتو پر خبره چې ورنه کې اول القربى خپلوانو ته ولیت والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او هجرت کوونکو ته فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې وليعفو دوی دې معافي کوي وليصفحوا دوی دې مخواړي الا تحبون تاسو نخو خویان دا خبره یغفر الله لكم چې بخنو کې الله تعالی تاسو ته على عفوكم الى من اساء اليكم وما فاستاسو هغه چا سره هغه چاته معافي چې تاسو سره بد کړی دي والله الله تعالی غفور رحیم بخون کې دې مهربان دی ان الذين يقيننا غکسان يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات چې الزام لګي په پاک دامنو بیبيانو چې نا خبر دي مؤمنان دي اجتنبو تفسیر گلدستہ تفاسیر کے حضرت مولانا عبدالقیوم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کرے دے اجتنبو السبع الموبقات زان دا وہ مہلکات نہ بچ کے نمبر 1 شرک نمبر 2 قتل النفس نمبر 3 اکل الربا سود نمبر 4 اکل مال الیتیم خوړل د مال د یتیم نمبر 5 والتولی یوم الزحف د جنگ پورز تیختا نمبر 6 وقذف المحصنات المؤمنات شرک اجتنبوا السبع الموبقات الشرك وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات الزام لګول په پاک دامنو بیبيانو چې مؤمنان وي غافل وي جی کورجی ان الذين يقيننا غكسان يرمون چې الزام لګي المحصنات په پاک دامنو بیبيانو باندې الغافلات چې نا خبر وي لری وي د ګنا نه المؤمنات چې مسلمانان وي لعنو لعنت کړه شوی د په دوی باندې په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې د پاره عذاب دوی د یوم پاغور تشهد علیهم السنتهم چې گواہی وو کې په دوی باندې جبې د دوی وایدی مولا سند دوی وارجلهم مخفي د دوی بما كانوا يعملون پاغه چې دوی کول یوم ایدن په دغه ورځ او فهم پورا بور کې دوی ته الله تعالی دینهم بدل د دوی الحق حق ويعلمون دوی پوهیږي ان الله یقینا الله تعالی هو الحق المبین هغه
سچ دے حق دے رختیا دے ظاہر الخبیثات پلیتی زنانا للخبیثین د پلیتو سړو د پارا دی والخبیثون پلیت سړی للخبیثی سات د پلیتو خزو د پارا دی والطیبات پاکی زنانا للطیبین د پاکو سړو د پارا دی والطیبون پاک سړی للطیبات د پاکو خزو د پارا دی یو معنا دادا او دویما ګورجی درې مطلبونه بیان شوي دي नंबर 1 बदकार और गंदी औरतें गंदे और बदकार मर्दों के लायक है इसी तरह बदकार और गंदे मर्द इस काबिल हैं कि उनका ताल्लुक अपने जैसी गंदी और बदकार औरतों से हो। नंबर 2 अलखबीसात और अत्तय्यिबात से यहाँ औरतें मुराद नहीं बल्कि अक़वाल और कलिमात मुराद हैं, यानी गंदी बातें गंदों के लायक है और सुथरी बातें सुथरे आदमी के पाकबाज और सुथरे मर्द औरत ऐसी गंदी तोहमतों से बरी होते हैं। नंबर 3 गंदी बातें गंदों की जुबान से निकला करती है, तो जिन्होंने किसी पाकबाज की निस्बत गंदी बात कही समझ लो कि वो खुद गंदे हैं। उलाइका दा खलक मुबर्रऊना पाक दी लरी दी बेजार दी ना खबर दी में मादागना यक़ूलूना जिद्वी वाइलहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम और दी द पारा मग़फ़िरत दे रिज़्क़ दे द इज्जत वाला दद आयशा सिद्दीक़ी रज़ियल्लाहु अन्हा खबर दा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दीमन खावंदानु ला तदखुलू बुयूतन मदाखिले गए कुरनु ता गैर बुयूतिकुम अलावत कुरनु स्तासुना हत्ता तरदे तस्ताने सूची इजाजत वाखले व तुसल्लिमु अला अहलिहा सलाम वाचवाए पाहल ददे सलाम वाचवाए दी इजाजत मेला वेदुना पस अला अहलिहा पोसीदुन कुरदे कुरनु बांदे दालिकुम दा कारे खल्qu खैरुन डेर गोरे दे लकुम लपारस तासु लअल्लकुम तदक्करुन दे पारा जे तासु नसीहत कबूल गए। फ़इल्लम तजदू फ़ीहा अहदन फस के जरता सोनम में पदे के यौतन नारिना फला तदखुलूहा बस मोर ननौजे देता हत्ता तरदे युज़न लकुम जी इजाजत उकड़े शिता सुता वाइन क़ील लकुम उरजिऊ गजरे वेरे शिता सुता वापस से फरजिऊ वापस से हुआ लकुम दा खबर डेरा पाकी जदस्ता सुता पारा वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम वल्लाह ताला अस्ता सु पामलून बांदे खबर दे। लैसा अलैकुम जुनाहुन निश्दरे पता सु गुनान तदखुलू बुयूतन जे दाखिल से दासी कुरनु ता गैर मस्कूनतिन जिनवी दास्तोग ने फिया मताउल लकुम जे पाए किस्ता सु सामानवी वल्लाहु यालमु मा तबदून व मा तक्तुमून वल्लाह तआला आलिम दे पागे जिता से इख्कार कवे पागे जिता से पटवे वखा قل للمؤمنين تويا مسلمانان سړوتا یودو چخکت ساتي من ابصارهم نظر نخبل ويحفظوا حفاظت دې فروجهم د خپل جسم د خپل عورتونو ذالک دا خبر از ګډر پاکي زد لهم لپاره د دوی ان الله بشک الله تعالی خبير خبردار دی بما پاس يصنعون چې کوي دوی وقلو توای نبی اسلام علی المؤمنات مسلمانانو زنانو ته یغضضنا جخکت د ساتی من ابصارهن خپل نظرنا ويحفظن حفاظت د فروجهن د خپل جسم ولا يبدين عد اخکار کې زینتهن خپل محل د زینت یا زینت خپل خاص خپل الا ما مگر غ ظهر منها جخکار وی د دینا ظهر منها د زنانه ټول جسم پټول پکار دي البته د مړون نخکته لاسونه د پړکی نخکته خپې او مخ دا درې ځایونه چې په منځ کې ښکاري نو منځ کېږي باقی پرده چې د نو هغه به د ټول جسم
ولا يبدين دوی دنا وليضربن دوی دراواچوي بخمورهن وړې صادر خپل اعلی جيوبهن په خپل غریوانونو باندې وړوکی صادر وړوکی لپټه ده د سر نه توکله د عمر رضی الله عنه په زنانه ته پریکټیکلی باقاعده دا طریقه خودا ده پردي وړوکی صادر د سپکلو پټه ده د وختون راتاو شول او بیا په گریوان باندې د چټ نه چاپی راشو او پاغي د پاسه د صادر پسر وليضربن دوی دی روان چوي به خمورهن وړې صادر خپل لو پټه خپل اعلی جيوبهن بخپل گریوانونو باندې ولا يبدين دوی د نخکارا کی زینتهن خپل زینت الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته نمبر 1 خاوند او ابایهن یا خپل پلارانو ته نمبر 2 پلار او ابای بعولتهن یا خپل پلارانو د خاوندانو ته د خاوند پلار سخر نمبر 3 شو نمبر 4 او ابنائهن یا خپل زامن نمبر 5 او ابنائی بولتهن یا خپل بنزی د خاوند زوی نمبر 6 او اخوانهن یا خپل رونا نمبر 7 او بنی اخوانهن یا خپل رویرونا نمبر 8 او بنی اخواتهن یا خپل خوریونا او نسائهن یا خپل زنانا نمبر 10 او ما ملکت ایمانهن یا غڅوک د مالکان وی د دوی خلاصونه مرای غلام وی وینځه او التابعین نمبر 11 یا نوکران داس نوکران چې ماشومان وی غیر اول الاربته جنوی خواندان د حاجت من الرجال د سړونه چې بالکل بډای ختم بډا او الطفل یا ماشومان الذين اغما شمال لم يظهروا جنوی خبر علی عورات النساء په جسمونو د زنانو باندې ولا يضربن دوی دی نوہی بیارجلهن دوی دی نوہی پزمک باندې بیارجلهن خپل خپل علماء چخکارشی ما غایخفینا چې پټ د من زینتهن زینت د دوی وتوبوا الى الله توبوا بس الله تجميعا طول ايها المؤمنون اي مسلمانان لعلكم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ وانكحوا الايام نکاو کې لوندانو تامن ګمستاسنا وس چې بیا کوڅو یو ځبل جن ودرېږي والصالحين ونکانو تامن عبادکم د خپل د مور پلارم څخه ذمہ داري جوړیږي کنه یوازې دا خونه ده د مور پلارم څخه ذمہ داري جوړیږي واده دی ورلو کی په ټایم چې بیا ته رسالت کو اثر ته کټ کا والصالحین نه کان من عبادکم دخبل غلامان او ایمائکم دخبل وینزنا یکونو فقراء کشر دوی غریبانان وی یغنیهم الله من فضله غنیان بکی دوی لر الله تعالی دخبل فضلنا الله پاک فرمایي کته غریبی وادو کا الله پاک به مالدار کی 2004 کې استاد محترم حضرت مولانا قاضی احمد شفیع صاحب رحمه الله هغه نه موږ درس کوونو هغه به یکونو فقراء او دا مطلب نه دی چې د غریب د وادو کې جو میر ظفر الله خان جمالی به جوړ شي خو دمر بالدار بشي چې خپل گزاره به پکېږي د خزو د خاون گزاره بروانه خلک اکثر وی چې مالدار شم واده وکړم الله وی واده وکړي چې مالدار شي خبر الټه ده کنه چې په خپل خپل ودرې کوم بیا به واده وکړم او الله پاک فرمایي چې واده وکړو مالدار بشي ګورا ای یکونو کجریبی دوی فقراء غریبانان یغنیهم الله من فضله غنیان به کې دوی در الله تعالی د خپل فضلنا الته کلی کې ما وځي کې درس قرآن کوونو یو الکو هغه وی زما شاګردو نو هغه وی زما پلارته وای چې مال واده کینو بس ما خطبه ده چې نو شو له خډر مشر رمای سویدار سه میدان ستاسو وی چې زما پلارته وای چې په دې آیت عمل وکي وان کې حلایا معنی کاو کې لونډا مطلب مې په دې آیت مې عمل وکړ او حاجی یغنیم الله من فضل غنیان بکی دوی لر الله تعالی د خپل فضلنا والله واسع علیم الله تعالی فراخ د علم ولا
وليستعفف او ځان د ساتي د ګنانا الذين غكسان لا يجدون نکاحا جنمومي طاقت د نکاح لا يجدون نکاحا وجد مالک قوت ته وي ګوره دلته کې جی لا يجدون مونږ عام طور وایو چې نمومي کنه خدلته معنا ګوره د سینه ده دا د وجدان مندلو ته وي وجدان مصدر دی کنه او یو دی وجد مالک قوت ته وي لا یجدون نکاحا چې مالک قوت نه لري د نکاح لپاره نکاحا د مہر لپاره یا د نکاح لپاره لا یجدون چې مالک قوت نه لري جی وجد مالک قوت ته وي وجد جذبه ته وي خلک چې وجد کرا او یو هغه وجدان دی فانا مندل لا یجدون جمال قوت نلری نکاحن د مہر د پارا د نکاح د پارا مہر او نفقه حتا تر دی یغنیهم چغنیان کی دوی لر الله تعالی من فضل د خپل فضلنا مطلب دا چې د نکاح طاقت وشي دینه مخ کی آیت کې الله پاک فرمایي کہ دوی غریبانانی نکاح دیو کی مالدار بشي او دلته فرمایي کہ غریب نو نکاح مکوا چې مالدار شي نو نکاح وکړه څه مطلب دی چې د مہر طاقت دی نه کیږي نو مہر پیدا وکړه نکاح وکړه بیا الله پاک دا نه فرمایي چې ګورا د نفقه غم موکا د روټه غم موکا فرمایي که تنخواه دی نه د روټه او د کپڑے او د پیزار او د هسپتال وس دی نه کیږي هغه بدل الله پاک درکې خو که دومره غریبي چې د مہر طاقت دی نه کیږي نو لږ صبر وکړه چې د مہر طاقت دی وشي ٹھیک شو ګوره جی والذین وغکسان یبتغون چرته ورسېږي وليستعفف وزان دي ساتي د ګنانا الذين غكسان لا يجدون نکاحا جن مومنی کا چې مالی طاقت نه لري د مہر د پاره حتا تر دې یغنیهم الله جغنیان کی دوی در الله تعالی من فضل د خپل فضلنا والذین وغکسان یبتغون الكتاب والذین وغمر یان غلامان یبتغون الكتاب جری طلب کی عقد کتابت غلام خو بتا سو ویلی کنه جی مکاتب بل پکې وای مدبر جی بل وای عبد عابق تختدل غلام ډېر قسم غلام دی کنه جی خا ام ولدا ټیک ته جی عبد مکاتب هغه غلام ته ویل کیږي چې هغه د خپل مالک سره لیکلو کی چې تماله ټیم راکوا زبر دیاړي مزدوري کوم زبر پیسې ګټم تعالی بدر کوم ما 1 لک روپے تا ته پوره کړې جما آزاد کی 2 لک پوره شوې لیکلو شي نو دا غلام د زکات مستحق هم دی دله زکات ورکې چې د زر زر ځان آزاد کی یو کس با من یوزي کې اعتراض وکوي دا ګوره کنه اسلام کې د غلامۍ تصور دی انسان د انسان غلامی کنه په میلو کې خرڅيږي جمعه ورته هم ته په دې پوره علاقې کې ماته خو کنه غلام مجھے تاب د اسلام په فلسفه ته نه پوهه اسلام تصور دا نه دی د اسلام تصور د غلامۍ نه دی په قران کې په یو ځای کې دانشته دی چې انسان واخلو غلام کا او زه به تاسو د لسو ځایونو نه زیاتو خیمه چې الله پاک وی چې غلام آزاد کا نو اسلام کې د غلامۍ تصور نه دی تا هغه ته ما ګوره انسان د انسان ملکیت دی کنه دا غلامی ده ټیک ده تصور چې اسلام کې را تصور دی او انسان ګوره مې وره تا ته د قیدی معلوم دی چې هغه ته څلور دروازې کولې وي جوینا یو نقشه مې ودا په وایټ بورډ جوړ کړ مې دا جیل شو منځ کې مې پکې یو سړی کې نو مې دا قیدی شو دی غاړه مې وتم دروازه جوړ کړه هغه غاړه بروم دی خو
مې داسې قیدی ته لیدلې چې هغه ته څلور دروازې کولوي کده چې زیوم لاړ شه کده چې زیوم لاړ شه کده چې جې ما خو دې قیدی نه دی لیدلې مې الله پاک غلام تر څلور دروازې کولو کړی زکات ولا ورکه چې ځان آزاد کی د خدای په نيزه پرې د چې آزاد شي مختلف لارې وته کولو کړی دي نو په دې وجه نن دنیا نه د غلامای تصور ختم صحیح ده ځکه چې الله پاک دا نه غواړي چې بندر د بنده غلامي بلکې هر یو انسان حق حریت د آزادۍ حق هر انسان لري او دلته الله پاک فرمایي چې عقد کتابت کې نو عقد کتابت ور سره وکړي نو ګوره د غلام ته دروازه کولو نه کړه د قیدی ته دروازه کولو نه کړه چې قیدی وځه ځانو باسه والذین وغکسان یبتغون چې د غواړي الکتاب عقد کتابت مما دا خو چې د قران احکام نو راغلي د غلامۍ تصور ډیر زیاتو قران احکام چې راغلي د غلامۍ تصور ختم شو یبتغون چې دوی تلاش کوي الکتاب عقد کتابت مما دا چانا ملکت چې مالکان ګرځېدلي دي دا غي ایمانکم استاسو خیلاسنا فکاتبهم نو لیکلو کې د دوی سره الامر للندب دلته کې د امر د استحباب د پاره د وجوب د پاره نه دی کستاسو خو خې لیکل وسره وکړي فکاتبهم فضل کلو کې د دوی سره عین عالم تم فهم خیرن کجری تاسو ته معلوم می پدوی کې څه خیر شرط دا دی چې تاسو ته به خیر معلوم وي خیر څه دی چې اوس د غلامۍ نه زو باسه مودا په معاشره کې اجرتی قاتل جوړ شي نو دین غلام خنه دی ټیک ده یو سړی جمعه ته راځي منځله عبادت لا او خپ خیر خیریت راځي او بل سړی جمعه ته راځي منځله خو ټوپک ورسره دی په لاره کې مړیم کوي نو د دې لپاره خوب خنه دی چې کور کې ودی شي خدای که خنه دی د دې موږ نه ولا دا خوب خنه دی ور دې بهتر دی ولا الله پاک فرمایي ک دا غلام رزلی دې سباله غل جوړیږي دې سباله اجرتی جوړیږي دا سباله معاشره کې درد سر ناسور کینسر جوړیږي مې ساده غلاګانی کوي بیا سباله مزدوری نه کوي مې آزاد و ګورا واتوهم ان علمتم فيهم خيرا کتاسو ته به خیر معلومي واتوهم ورکوي دوی ته مال الله الذي د مال د الله پاک هغه مال نه آتا کوم چې درکړې ده تاسو ته ولا تکریو فتياتكم على البغاء او زور مراوله په خپل وین زبان دی عل البغاء په بدکارۍ کولو ان ارادنا تحسن کجریا غي غواړي پاک دامنی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین شپږ وینځه ساتلې وی او غي باقاعده چې کوم دی غلط استعمالولې به مال پیسې ګټي الله پاک فرمایلی تبتغوا عرض الحیات الدنیا جداسو تلاش کې سامان د ژوند د دنیا ومن یکرهن چوک چې اکراهو کی زورو کی پتوی مجبور کی دوی فإن الله فس یقینا الله تعالی من بعد اکراهین غفور رحیم پس د زور د دوینا ان اردنا تحسنا کچری دی غواړي پاک دامنی د دې مطلب دا دی چې دی غواړي پاک دامنی ان اردنا تحسنا نه کچری دی غواړي پاک دامنی نه د عربي قواعدو کې دا شرایط شي او تفاسیر د دې وضاحت کړي دي یعنی دوی غواړي تحسن ګوره جی بل ځکه الله پاک فرمایي کنه موږ تاسو دین ته واپس شو اولو كنا کارهین اگر که بدی غنو او که بدی نه غنو دی بیا با مطلب دا چې بدی غنو دلته کې بدی کې اشاره ده غدا چې هغه غواړي پاک دامن ته به د سره جګړه کې کچری دستا سره روغه کې بیا مثال ته به د سره جګړه کې کچری دستا سره روغه کې او کچری دستا سره روغه نه کې نو جګړه وکړه
دا مطلب نه دی د دې مطلب دا دی چې او هغه ستاسو سره روغه کول غواړي صحیح ده لتبتغوا عرض الحیات الدنیا چې تاسو تلاش کې سامان د ژوند د دنیا او مې یکرهن څوک چې په دوی باندې زور وکي فس یقینا الله تعالی پس د زور د دوی نه بخون کې مهربان دی په دوی باندې په دې جنانو باندې بالکل جی بالکل مکروه مجبور محکوم دا قابل رحم دی ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات او يقينا من نازل کړي دي تاسو ته آیاتنا مبينات اخکارا مفصلات واضحه ومثلا یو مثال من الذين داغ خلقوا مثلا یو حالت مثلا یو مثال من الذين داغ خلقوا ولو من قبلكم چې تیر شوی دي تاسو نه مخ کې د چا قصه د عائشه قصه د یوسف علی السلام قصه د مریم بیبي قصه وموعظة للمتقين ونسيت للبارد متقين والله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح خپل مثال ذکر کوي الله د مؤمن پزړه کې چې د ایمان کمرنا د داغي مثال ذکر کوي ټیک دی جی خدای نمخ کی فرمایي چې الله پاک نور ورکون کې د پاسمانونو کې نور او پزمکه کې د غنور جاری کړي دي الله تعالی فرمایي الله نور السماوات والارض مثل نوره الله تعالی نور د اسمانونو دی او د زمکو دی منور السماوات والارض رڼا کون کې د اسمانونو د زمکو دی الله تعالی رڼا پیدا کړی دا نو تاسو ته هم ایمانی رڼا را لګلې د نو پاغه عمل وکړي مخکې احکام ذکر شو دا عملی کې دا نافذ کړي دا لاګو کړي الله تعالی نور السماوات رڼا کون کې د اسمانونو یا خالق نور السماوات والارض پیدا کون کې د نور د اسمانونو د نور د زمکو دی یا موجد نور السماوات والارض ایجاد کون کې دی رڼا د اسمانونو د زمکو دی the originator of the light the heaven and the earth ایجاد کون کې ناشنا را وستون کې وجود ته چې مخکې ماډل او نمونه موجود نه ده الله تعالی منور روخانه کون کې د اسمانونو د زمکو دی مختلف معنی دي شوی یا منور اهل السماوات والارض روخانه کون کې د اسمانونو والو دی او د زمکو والو دی یا ذو نور یهدی به اهل السماوات والارض درنا خاوند درنا مالک دی چې پاغه چې هدایت کی په دغه رڼا په ذریعہ باندې اسمانونو والو ته زمکو والو ته یا پیدا کون کې د الله تعالی درنا چې پیدا کړي د درنا په اسمان کې چې هغه نور دی او جاری کړي د غنور پزمکه کې د اسمان نظم کې ترا لګلې ده نور السماوات والارض اسمان کې نور پیدا کړي دی او پزمکه کې د غنور جاری کړي دی استاد مکرم قاضی احمد شفیع په 7 جنوری 2005 باندې وفات شوه قاضی احمد شفیع رحمه الله تعالی هغه دغه معنا مونږ ته کړی و چې پیدا کړی دی دا نور په اسمانونو کې او بیا دغه نور دغه رڼا په ځمکه کې جاری کړی دی نور السماوات والارض الله تعالی رڼا د اسمانونو د ځمکو دا مثل نوره مثال درنا د الله تعالی کمشکاتن
پشان د تاخ دے فیها پتاخ کی مصباحن چراغ وی خواس فضل نوی پروت المصباح فی زجاجت دا چراغ په شیشه کی وی او شیشه خدا سے معمولی شیشه نوی الزجاجتو شیشه کانا کوکبن دمر پاکوی لکه جدا ستوره ده معمولی ستوره نه ده جی دریون پړقیدون کې یو قد من شجرت مبارکت او دغه چراغ بلول کیږي د زیتون د ونینا د تیلو د من شجرت مبارکت د ونه برکتنا زیتونتن چې د زیتون ونه د لا شرقیتن او عام ونه نه دجی نه مکمل په سوري دا نه مکمل په غرمو ده لا شرقیتن چې نه مشرق طرف ته چې په سوري وي ولا غربیتن او نه مغرب طرف ته چې په نور وي او هغه تیل دونه پاک دی او دونه صفا دی یکاد زیتها یضیء کی دې شي تیل داغه پخپل رڼاوږي ولو لم تمسسه نار کچری اور وته نه رسیدلې اگر کونو اور ورته نه رسیدلې پخپل دا تیل رڼا کې او که اور دی ول ورک نو نور علی نور دا خو یو رڼا دا د پاسا د بل رڼا نه علی نور مانو نور مانو الله پاک فرمایي چې دا د مسلمان پزړه کې چې زما کم معرفت پروت دی زما کم پہچان پروت دی زما کم ایمان پروت دی کم تصدیق پروت دی کم سچائی پرته ده کم پاک بازی او پاک دامنی ده د پزړه کې پرته ده اے د عقیدې کم خوبصورتی کم زینت کم تزین د عقیده وحدانیت او د عقیده توحید کوم سچائی چې د انسان په زړه کې الله پاک فرمایي زما د عقیده توحید پرته ده نو هغه د سدا لکه تاخ پتاخ کې چراغ خو چراغ په شیشه کې دی او شیشه ډیره پاکه ده لکه ستوره او دغه چراغ کې چې کوم تیل اچولې کېږي نو دا عام تیل نه دی دا زیتون تیل دی او هغه تیل بیا د داسې ونې چې هغه ونه ډیره 1 نمبر ونه ده ګوره جی نور علی نور نور متضاعف دغه به د چند رڼا ده یهد الله لنوره من یشاء هدایت کی الله تعالی لنوری خپل رڼا طرف ته من داغه چا شاو جو غواړي ويضرب الله الامثال للناس وبيان بي الله تعالی مثالنا د خلق د پاره والله بكل شيء عليم والله تعالی پاره یو شی باندې عالم دی فی بيوتن پکورونو کې مخکې نور ذکر شو اوس هغه کسان ذکر کیږي چې هغه د نور نه फायदा علي فی بیوتن پکورونو کې لکه مخکې ذکر شو مشکات نو دلته فرمایي چې ای کمشکاتن فی بعض بیوتن یا دا چراغ توقد فی بعض بیوتن دا بلولې کېږي په بعض کورونو کې ها یا د بیوت نه مراد مساجد دي جمعهونه دي فی بیوتن په کورونو کې بجمعهونو کې اذن الله حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع چې د تعظیم وکړي شي ان ترفع تعظم وتطهر تعظم وتطهر تعظیم وکړي شي او پاک کړي شي ان ترفع جرد احترام وکړي او یذکر او یاد کړي شي فیا پدې کې اسمه نوم د الله تعالی په توحید سره یسبح او پاکي بیانې له د الله د پاره فیا پدې کورونو کې په جمعاتونو کې بالغدو ولا سوال رجال سباو بیگا څوک بیانې د الله پاکي رجال سړي صحابه کرام صفت ده لا تلهیم داس سړی دی
لا تلهیهم جن غافل کی دوی لرا الها الها یلهی الها معنا غافل کول الهاکم التکاثر مونږ سره به یو ځای کې درس قرآن ته یو کس کې ناستو خی ایجوکیټډ هائی کوالیفاید کس و ریټایر رینجر و هغه ما ته ما ډېره وخت پورې ما وی چې الهاکم هلاک کړی تاسو التکاثر ور زیاتوالي د مال ما به دا غلطه کړ په خپل راته ما به وی چې الهاکم هغه ته ما ګوره هلاک کړی د پاره بیا راځي اهلککم الها یلهی الهان معنا غافل کول غفلت لا تلهیهم چې نه غافل کید وی لره داسې سړی دي صحابه دي جی لا تلهیهم نه غافل کید وی لره تجارت ولا بیع او نه بیع تجارت کې بیع کې څه فرق دی دا مبالغه ده تعمیم بعد التخصیص دی یو الفاظ دي ولا بيعون بيعان ذكر الله د ذکر د الله تعالی نه و اقام الصلاه او د قائم اولو د منځنا و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکات نه يخافون دو يريږي يوما دا غرزنا عذاب يوم دا عذاب دا غرزنا تتقلب فيه القلوب چې ګډوډ کېږي په دې کې ژوند او ابصار او سترګې ليجزيهم الله عاقبت بداشي ليجزيهم کې د لام برای عاقبت ليجزيهم انجام بداشي چې بدلو ورکی دوی ته الله تعالی احسن ما خستا د خسته هغه اعمال او عاملو چې دوی کړی دي ويزيدهم زیات بکی دوی ته الله تعالی من فضله د خپل فضلنا والله والله تعالی يرزق رزق ورکی منغه چاته یشاو چې غواړي بغیر حساب بغیر د حساب نه والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي د کفارو په شان عمل مکوي دا ترغیب ده مخکې د مؤمن مثال ذکر شو اوس د کافر مثال ذکر کیږي د عمل مثال والذین وغکسان کفروا چې کافران دي اعمالهم د دوی عملونه په آخرت کې مثل اعمالهم فی الاخرته مثال د عملونو د دوی په قیامت کې کسرابن په شان د شګوګل دی بقیاتن په بیابان کې قیعه وهو ما انبسط من الارض فراخ ازمکه یعنی میدان بیابان ډاګ همواره شاړه کسرابن پرشان د شګوګل دی بقیاتن په بیابان کې یحسبه خیال کوي پدې الظمآن تګه سړې ما دوبو الظمآن العطشان تګه سړې وي چې دا وبدي کافر د خپل عمل ته ګوري د لری نه دی وي چې دا به هغه به ګوره حتی تر دې اذا جاءه کل جران شي دې زیتا کل جران شي دې شګوګل ته لم یجده شیئا ونمومی دې لرا هیڅ شی کم چې د خیال وی چې دا وبدین او بدغلت ونمومی ووجد الله عنده او مومی الله تعالی دغلت کې دا اوس په مشبہ به کې نه دی ګوره ووجد الله عنده دا جمله اوس جدا ده دا جمله مشبہ به حصہ نه ده لم یجده شیئا باندې جمله ختمه شو ووجد الله عنده د قیامت باز شروع شو چې وبمومیدا کافر الله تعالی لرا عنده دغلت کې یعنی قیامت کې فوفا حسابه نو پر باور کې د حساب د قرآن خصوصیات دی ګوره د غائب نه حاضر ته د حاضر نه اچانک غائب ته پدې کې د قرآن د کمال پته لګي خا د ماضی نه مضارع ته اچانک د مضارع نه ماضی ته خطاب به ذکر کیږي
مخاطب اچانک بغایب شي. ګوره عبس وتولى، عبس د غایب څخه ده، واحد مذکر غایب، وتولى واحد مذکر غایب، ان جاءه الاعمى واحد مذکر غایب، وما يدريك مخاطب. درې صيغې د غایب ذکر کی، وما يدريك تا ته چا خبر درکړو، اچانک مخاطب. او دا د قران ډېر فصیح او بلیغ انداز دی، په دې کې خپل یو کمال دی. والله الله تعالی سریع الحساب، ډېر ځله حساب کوونکی دی. او کظلمات، اوس دا مخکې چې کوم مثال ذکر شو کنه جی، اعمالو دا د کافر د عمل مثال، او اوس او کظلمات دا مثال دی د عقیده د کافر. هلته د عمل مثال ذکر شو، اوس د عقیدی مثال دی. او کظلمات یا مثال د عقیده د کافر، پشان د تیارو دی، پشان د هغه سړی دی چې وي دی په تیارو کې، خا او برای تخییر دی، اختیار د پاره دی. نو چې عمل د کافر کس شراب دی، د شګوګل پشان دی، څه فائدې نشته، منفعت نشته. خاجي نو فرمایي چې دغه رنګ د کافر عقیده ده، دا او برای تخییر دی، اختیار دی، کته هغه مثال ورکه او کدا ورکه. او که ظلمات یا مثال د عقیده د کافر پشان دا غسړی د چې وی د پتیرو کې، چې وګده معنا نه کې به پته نه لګي کنه. او که ظلمات یا پشان د تیرو او جی او یا مثال د دوی پشان د خوندانو د باران دی، are like a rainstorm from the sky. ما دا اولی سپاره ترجمه لیکلی ونه، هغه چې ما سړی له ویوړه نه چې هغه وکړه، نو هغه ماته دا هډه رضایت وکړه ده. وینن سبا کې خو دونه ټیم چا سره نشته، خلک ملخصات ګوري، مختصر شی ګوري، او پاره کې ما یعنی مطلب هر څه په کې په ترجمه کې په 17 ورځو کې مې اولنې سپاره لیکلی و، خو مکمل مې پاره کې یعنی هغه مطلب سره مې ترجمه په کې را بند کړو. او هغه ماته وی چې ته څونه لنډه کولای شې، لنډه ولیکنو هغه به چلیږي. نو ما وی ته چې ته وګوره کدا ټیکې نو شنو را پسې ولیکم. نو هغه ماته وی دا خو ډېر وګده ده، نو مې چې مطلب پکې را بند نشو کنه، او چا سره دومره ټیم نشته چې د مطلب سره ترجمه وګوري. نو بیا خو لکه په لنډو الفاظو کې بس څنګه څه مطلب را باندې ده. بیا خو یو سړی ته چې نه د کتلې هم نه پوه دی، چې وای کته جوم نه پوه دی، نو څه فائدہ شو؟ خون خدا کې چې د مطلب سره ترجمه سره وګوري، د چې خو موجود دی دنیا. او که ظلمات یا مثال د عقیده د کافر پشان دا غسړی دی چې وی دی پتیرو کې، فی بحر اللجین، په سمندر کې لجین چې جوور ګوره تیری دی، سمندر دی، خو عام سمندر په غاړه نه دی، ګوره په منځ کې دی، لجین جوور دی. فرعون چې پکې غرق شي واغځي دی. یغشاو پټکړې وی د لرا موجون یوې چپې من فوقه، موجون داغله پاسه بل چپوي، من فوقه صحاب داغله پاسه وریزوي، دی وی د سمندر تیار او بیا د یوې چپې دوا، بیا د بل چپې درې، بیا د پاسه وریز څلور، او کدي شپکړه پکې جو پنځه. نو اوس کده په دې تیارو کې خپل د لاس د سرو باسي او د څه وته ګوري، نو ښکاری وته نخکاری. نو الله پاک فرمایي چې دغه د کافر عقیده ده. ظلمات تیریدی بعضوا بعض ده فوق بعض د پاسا د بعضنا، ظلمات ای هذه ظلمات، ظلمة البحر وظلمة الموج الاول وظلمة الموج الثاني وظلمة السحاب، دا څلور تیریدی لاندې باندې دي. اذا اخرج کله چې دراو باندې یده خپل لاس، د ټور نه نږدې خلکو ته خپل لاس،
لم یکد نزدې نوی دی یراها چې دی وویني دی لاس لرا ومن هغه څوک لم یجعل الله چې نوی ګرځول الله تعالی له لپاره د نورن رڼا فما له من نور نو نبوي د لپاره هیڅ رڼا چاته چې الله تعالی هدایت نه کوي اسباب د توفیق نه ورکه توفیق نه ورکه اسباب د هدایت ته نو دی بنوي په هدایت باندې مَن يضلل الله فلا هادي له ومن يضلل الله فلا هادي له چاله چې الله گمراه کړي نو هغه ته هدایت کوونکی څوک نشته ګوره جی علم ترایتا ندی کتلی علم تعلم اتنی عالم علم ترای ندرسد علم استعلم ترایتا نی خبر علم ترایتا نی پویا پده خبر باندی ان اللہ یقیرن اللہ تعالی یسبح له پاکی بیانی دا اللہ دا پارا من اغا کائنات اغا مخلوقات فی السماوات جی پاسمانونو کی دی والارض و بزمکو کی دی والطیر مرغان صافات وزر خورون کی دی صافاتن وزر خورې کړي دي د دلیل دی د الله په قدرت او وحدانیت کې درون شي په فضا کې دی نه راغورځيږي کلن ټول قد علم یقینا عالم دی الله تعالی صلاته د دې په دعا باندې او تسبیحه او داغه په تسبیح باندې جی اهو کلن دا ټول چې دي قد علم صلاته وتسبيحه قد علم الله علم دې صلاته وتسبيحه د دې په دعا او د دې په تسبيح باندې داسې معنی کولای شي کلن دا ټول قد علم پیجنی صلاته د الله دعا وتسبيحه د الله تسبيح والله الله تعالی علیم علم دې بما باغ يفعلون چې کوي دوی دواړه معنی کولای شي ولله ولپاره الله تعالی ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ولارو دی بادشاہی د زمکو دا ویل الله المصير والله تعالی طرف ته ورګرځیدل دي ارم ترای تان دی کتلی ان الله یقینا الله تعالی یزجر وانوی صحابا وریزا ثم یولف بیا جمع کوي بینه بخبل منځ ثم یجعله رکاما بیا وګرځي دل ردلای لاندې باندې فتر الودقه تبوینی باران المطره یخرج چراوزی من خلاله تميز وريزنا وينزل نازل الله تعالی من السماء د اسمان یعنی د وريزنا من جبال د غرونو په شان د وريزنا فیا چې په اسمان کې ګورځي دی آیت کې خو چون خطه کنا په لفظي ترجمه کې خانجي بیا په کې مخ تیزه او ورستو په کې زه خلک پته بیرت نه لګي چې خدای پاکه لکه غمانه څنګه وکم ځکه په دې کې من راشي نو بیا پته نه لګي چې من بیانیه ده من تبعیضیه ده آیا زه په خپل الفاظو کې د من معنی حکم کومه نو غلط راځي او کنه کومه نو معنی به څنګه کومه ګورئ دا به څه وایي اے تان دي کتلی الله تعالی روانوي او چتوي الله تعالی وریز بیا را غونډه کی په خپل مل کې بیا اعلان دی باندې کی تبوینه باران چر وزي د وریز د مینز ناو نازلې د اسمان نا د غرونو په شان د وریزونه چې په د اسمان کې دا غین را وروي غلې نو بیا را سوي دا غلې چاته چوغواړي او بچ کوي د چانه چوغواړي صحیح دی جی ګورا وينزل نازلوي من السماء دا وريزنا من جبال د غرونو په شان د وريزنا فيها چې په د اسمان کې ده دغه پورې وشو خو صحیح حل شو ها وينزل نازلوي من السماء دا وريزنا من جبال د غرونو په شان د وريزنا په اسمان کې د غرونو په شان وریز ده د اغینه را وری فیها چې وی دا وریز په اسمان کې فیها
اسمان کې من بردن د غلینا تب بیا معنا به ټولو غلط شي څه شي راوري من بردن غلی دشي وایا خانجي وينزل نازلوي الله تعالی من السماء د اسمان بردن غلی بردن غلی بردن غلی د څنګه راوري من جبال فيها د غرونو پشان د وریځ نه چې دا وریځ په اسمان کې وختو کې وته وکړي دی نازلوي الله تعالی د اسمان نه د غرونو پشان د وریځ نه چې دا وریځ په اسمان کې څه شي تیرا وری من بردن غلی بردن غلی فیصيب به رسوی دا غلی من یشاء چاته چوغواړي ويصرفه او اړي بچ کوي دا غلی ام یشاء د چانه چوغواړي یکادو نزدې دا سنا برقه پړق د برېښنا د وریځې سنا سینو نون الف دی دغه ته وي سنا معنی دا پړق برقم د قطه ویل کی لایټنینګ یکادو نزدې دا کی دی شي سنا برقه پړق د برېښنا د وریځې یذهب بالابصار چې ختم کی نظرونه یقلب الله الليل والنهار علی الله تعالی شپه او ورځ ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لعبرتن خامخ عبرت دی لولی الابصار لپاره د خوندانو د عقلونو والله خلق كل دابه من ماء والله تعالی پیدا کړی د هر قسمه د بار قسمه زنده سر لیوینګ تھنګ سا والا شیته دابه وي ما یدب علی الارض چې پسمکه ګرځي هغه دابه ده موینګ انیمل حرکت کرنے والا جانور کاغه ار یو شی دی الله تعالی پیدا کړی دی کل دابه تنر قسمه دابه زنده سر می ما اندوبونا د نطفه او بیا د وبونه ژوند دی چې وبدي په بن کړی مړکیږي فمنهم فسباجرتین من غزوک دی يمشي چې ګرځي علا بطنی په خپل خېټه باندې دا من خود زویلو قولو د پاره راځي نه د په خېټه انسان ګرځي مار ګرځي نو ما پکار دی کنه نو من خو هغه څوک دی من خود زویلو قولو د پاره راځي دا ځکه چې په دې ځمکه کې اصل زویلو قول دی او دا ټول د هغه د پاره پیدا دي نو په دې وجه الله پاک هغه ته من ذکر کوي چې انسان ته اشاره کوي چې انسانا دا ګورستا د پاره د هر څه ما پیدا کړی فمنهم فسبازر دوینا من اغزنا ور دی يمشي چې ګرځي علا بطنه پخپل خېټه باندې لتغلیب العقلاء راضی دا من زمکه کې زیات تر څون کې انسانان پاتې کیږي ځکه ها يمشي چې ګرځي علا بطنه پخپل خېټه باندې یو مار په خپل خېټه ګرځي خپې نشته یو شی راته خیر دی بلو وای چې خپې نه خانجی دا به کوم قسم چنجي چې خپې نه ها او مه ها او مه د مهي خپې نشته د مار خپې نشته بیا په مهي کې قسمونه بیا په مارانو کې قسمونه ګورئ او په دې کچو کچو مخلوقاتو کې ډېر مخلوق داسې دي چې غوږ به نه ښکاري سترګه به نه ښکاري او حرکت به کوي دا ووره چې کله راورېږي په دې ووره کې یو قسم مار پیدا کېږي ته به صرف په دې پېژنې چې دی به حرکت کوي نور تور ویښته دی بس ویښته بالکل تور ویښته نه دي دقه ویښته دی
ته به فرق پدې پیژنې چې دا مار دی چې هغه به خوځي ته به چې دا وختره دی دا جاندار شي دی صرف دونه فرق دی چې حرکت کې نور د هغه د وخته سره د تور وخته سره دونه وي د تور وخته سره بالکل حرکت دغه نشته فرق نشته نو پاره کې لکه کم زیاده سر کم زیاده سترګې کم زیادي په وخته کې کنه جی خپه کم زیاده الله پاک وړونه واړه مخلوق او د لوی نه لوی پیدا کولی شي علا بطنی پخپل خېټه باندې کل حیات والاسماک لکه ماران او مہی ومنهم باجرتین من غزوک دی يمشي چې ګرځي علی رجلین په دوه خپو باندې څه شي په دوه خپو ګرځي کل انساني والطير انسان او مرغه ومنهم چرګان ومنهم باجرتین من غزوک دی يمشي چې ګرځي علی 40 په څلور خپو باندې کل بهایم والانعام ساروی چارپهان په څلور خپو باندې ګرځي ولم يذكر ما يمشي على أكثر من 4 لأنه كالذي يمشي على 4 في رأي العين فترك ذكره لأن العبرة تكفي بذكر 4 أحكام القرآن تفسير جساس کی علامہ امام ابو بکر جساس الرازی رحمت الله علیه دا وضاحت کړي دي چې کم زناور د څلور خپونه په زیات وګرځي هغه الله پاک ذکر نکړل دا زمزنه ده جی دته عربی کې وای 44 د 44 والا د 44 پیږي کنه 22 یو طرف ته 22 بل طرف ته نو امام ابو بکر جساس الرازی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د څلور خپونه زیات ذکر نکړل ځکه چې هغه د لری نوم دا ښکاری لکه څلور خپو والا او فرمایي چې عبرت اغستل په دغه پوره دی چې په خېټه ګرځي په دوه خپو ګرځي په څلورو ګرځي نو د عبرت لپاره خبره ذکر شو نور د خپوش مارلو ته ضرورت نشته نور خوش جو बायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें पौधों और जानवरों का मुताला किया जाता है तो चोक बायोलॉजी वही जो अगर बया गोरी कबिल फर्ज द बूटो मुतालिक मालूमात की जो बाट नहीं दी हुई और कद जनावरों मुतालिक मालूमात की जो जुआलॉजी दी हुई जो प्यारी दे गोरी जो जनावर अल्लाह पाक خپل قدرت سره دا څه پیدا کړی دی دا کم مخلوق دی او څومره مخلوق دی بیا په دې کې څونه اقسام دی د دې دا شاخ څنګه دی د انسان څه دی بیا انسان مختلف اعضاء بیا چې د میډیکل کې څونه مخې ته زی بیا به د الله پاک قدرت د تخکار کیږي په دې شرط چې دې غړي چې د الله قدرت پیژنه ګورجی یخلق الله پیدا کوي الله تعالی ما یشاء هغه چې غواړي مما ذکر و مما لم یذکر هغه چې ذکر کړی شو هغه چې نه دي ذکر کړی شوی دا ټول پکې راغله ان الله على كل شيء قدير بشک الله تعالی پر یو شی باندې قادر دی لقد انزلنا آیات مبینات خامخا یقینا موږ نازل کړی دی آیاتونه ښکارا والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم والله تعالی هدایت کې چاته جو غواړي د نه غلاره ويقولون ودوي آمنا بالله مونږ ایمان راوړل په الله تعالی او بالرسول او په نبی اسلام او اطاعنا مونږ تابعداري کړې ده ثم يتولى بیا ګرځي فريق منهم يودل د دوی نام بعد ذلك پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندي دا خلق مؤمنان واذا دعوا كل جدوراو بلل شي الى الله حكم د الله تعالی ته الى الله الى حكمه تفسير جساس لیکلی دي الى حكمه د الله حکم ورسولی اور اوبرل شي رسول د الله تعالی حکم چې فیصله وکي بینهم پمن د دوی کې نبی اسلام دا فریقونه اچانک یې وړله اذا مفاجاتیه اچانک یې وړله منهم د دوی ناموردون مخګرځون کې وی وای یکل لهم الحق او کچری وی د دوی د پاره حق استحقاق کچری وی د دوی د پاره استحقاق یعنی دا شی د دوی رسی نو یاتو الی دوی راضی دی فیصله تا مذعنین تابعدار مذعنین سرټیټی مذعنین تابعداری کوونکی افی قلوبهم مرض آیا د دوی پزړونو کې مرض د حرس دی یا مرض د حرس دی یا مرض د میلان د ظلم دی امرتا بو یاد وی په شک کې دی ستا په پیغمبري کې نبی علیہ السلام ام یخافون یاد یریږي ان یحیف الله علیهم
چې ظلم بو کې الله تعالی په دوی او رسول او رسول د الله تعالی بل اولئک بلکې دا خلقهم الظالمون دوی ظالمان دي انما خبرنا ده بلکې دا کان قول المؤمنین دوینا د مسلمانانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله جراو بل شي الله تعالی ته رسول د الله تعالی يحكم بينهم چې فیصله وکړي په من کې یقولوا ان دا وینا ده یقولوا دوی وای سمعنا من اوریدل واتوانا من قومنا لا اولئک هم المفلحون او دا خلقهم المفلحون دوی کامیاب دي ومن واغذوك يطع الله كتاب دارك إذا الله تعالى ورسوله ودى رسول الله تعالى ويخشى الله ودى يريك إذا الله تعالى ويتقيه قرأ ويخشى الله دى يريك إذا الله نا پترش وکار کے ويتقيه ودى يريك إذا الله نا پر روان کار کے خشیت او تقوی هم معنا الفاظ دي الفاظ مترادفه دي فاولائک فذا کسانهم الفائزون دوی کامیاب دي دوی بره مندون کی دي په جنت سره په نعمتونو سره واقسموا بالله يدي قسمنا خرف الله تعالی باندې جهاد ایمانهم مضبوط قسمنا خپل لا ان امرتهم لا يخرجون کجریتا حکم کو دوی ته نو خامخا دوی بوزي jihad ته قلت دوی ته ویلا تقسموا قسمنا مخره په دروغ طاعت معروفه تابعداري معلومه ده طاعتكم معروفه طاعت معروفه استاسو تابعداري مونږ ته پته ده چې تاسو څونه تکړه مونږ ته قسمونه مخره یو مطلب دا ده طاعت معروفه ستاسو تابعداري مونږ ته معلومه ده ستاسو قسمونو ته ضرورت نشته دویم مطلب دا ده المطلوب منکم طاعت معروفه غوښتل کیږي ستاسو نه طاعت معروفه معلومه تابعداري دخلي تابعداري نه طاعت معروفه صحیح تابعداري درنه طلب کیږي ان الله بشک الله تعالی خبير خبردار دی بما پاغت باندې تعملون چې کوي تاسو قلت وای نبی صلی الله والسلام اطیع الله تابعداري کوي د الله تعالی او اطیع الرسول تابعداري کوي د نبی اسلام تابعداري کوي د الله په فرایض کې او تابعداري کوي د نبی اسلام په سنتو کې فین تولوا فسکجری دوی مخګرځي فینما فس خبر نه ده بلکې دا علیه ما حمل په نبی اسلام باندې ما غزل حمل جدي ذمہوار ګرځول شوی دی من مهمه التبلیغ وعلیکم وبتان سبحان دې ما غزل حملتم جتاسو ذمہوار ګرځول شوی من الامتثال والطاعه تابعداري په نبی اسلام رسول نه ده پتا سو تابعداري ده وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا او کجری تاسو تابعداري وکړئ د نبی علیہ السلام تهتدوا په هدایت بشئ کامیاب بشئ تهتدوا الى الحق حق طرف ته تاسو لار ومومئ وما على الرسول او نشتره په نبی علیہ السلام الا البلاغ المبین مگر رسون اخکار دا وعد الله الذين امنوا وعد کړی د الله دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي منکم تاسو نه عامل الصالحات او نیک اعمال کړی دي وعده دادا لا يستخلفنهم في الارض خامخ يقين خليفه كان بمقرر کې الله تعالی دوی لرا في الارض پزمکه کې لا يجعلنهم خلفاء متصرفين في الارض جوب ګرځي الله تعالی دوی لرا خلفاء خلیفه کان تصرف کوونکی پزمکه کې اختیارمند کما استخلف الذين لك څنګه چې خلیفګان ګرځولي واغه خلقو من قبلهم چې مخکې د دوی نه د بنی اسرائیلونه په مصر کې په فلسطین کې بدل د جبابره غر کړل دوی راوستل ولا يمكنن لهم خامخ طاقت بورکی الله تعالی لهم دوی ته دینهم د چلولو د دین د دوی د نافذولو د دین د دوی الذي غدین ارتضا چې خوخ کړه د لهم لپاره د دوی او بل نام بداور کې
ولا يبدلنهم او خامخا په بدل کې باور کې دوی ته من بعد خوفهم امن رست د یری د دوی نه امن یا بدون خو شرط دادی جی یا بدوننی دوی به بندگی کوي زما لا یشرکون بی شیئا دوی به شریک نه جوړي زمان سره هیڅ یو شی ومن کفر او چا انکار کو بعد ذالک پس د دینا مرتد شو دے کفر او کو په نعمتونو باندې پس د حاصله دلو د بادشاہت نه فاولائک هم الفاسقون پس دا خلق دوی فاسقان دی واقیم الصلاة او قائم و منذ واتو الزکات ورکوي زکات واطيعوا الله واطيعوا الرسول او تابعداري کوي د نبی اسلام لعلکم ترحمون دي د باران جتا سبحان دي رحم وکړي شي لا تحسبن الذين تقمان مكو باغ کسانو نبی اسلام ته خطاب دی کفرو جی کافران دي معجزین چې اخلاص بشي فی الارض پزمکه کې ومأواهم النار زید دوی اور دی زید مرجعهم النار واپس زید دوی اور دی ولا بئس المصير او خامخا ډیر خراب زید وسیدو دی جهنم یا ایها الذين امنوا ایمان خواندانو لیستاذنکم الذين اجازت غواړي تاسو ناغه کسان چې کور ترانه نوزي ملکت ایمانکم چې مالکان ګرځیدلې وستاسو خیلا سنا کمریان دیو کوینځي دي والذین وغکسان لم یبلغ الحلم اغما شمان لم یبلغ الحلم چلانوی رسیدلی بلوغ ده منکم استاسنا ثلاث مرات دری اوقات ثلاث اوقات من قبل صلاة الفجر مخکد منزد سبانا وحین او پاغ وقت کی تضعونا چتا شکیک ده او باس ثیابکم کپڑے خپل من الظاهرت ده غرمه په وقت کې ومن بعد صلاة العشاء ورست د منځه د ماسختن د عرب ملک ګرم واسم غرمه کې هم چا خوب کوونو بالکل بربند بسملاستل نو الله پاک فرمایي چې چا کوټه ته کمرې ته درنه به اجازه ته مور نه نوځي نن سبا کې دا سہولیات دي کنه نو دا هغه وخت بیا سبحان الله بچونه ګرمي او څونه تکلیف او ظاهره خبره او د ماسختن نه پس سلام عورات لکم تدری وقتونه د پردی دي ستاسو د پار علیس علیکم جناح نشتره پتا سو گنا ولا علیهم لیس علیکم ولا علیهم جناح نشتره پتا سو نه پاغي باندې څه گنا بعدون علاوه د وقتونه طوافون هم طوافون دوی ګرځیدون کرا ګرځیدون کی دی علیکم پتا سو باندې د خدمت د پاره بعضکم علی بعض بعض استاسو بعضکم طائف علی بعض بعض استاسو ګرځیدون کړي په بعض باندې کذالک یبین الله دارنګ بیانوي الله تعالی لكم الآیات تاسو ته آیاتنا احکام والله علیم حکیم والله تعالی علم والا د حکمت والا دی وإذا پاغ وخت کې بلغت فالو جور سیږي ما شمار منکم استاسو الحلم بلوغ ته فلیستاذنوا فدوی دی اجازت غواړي په ټولو وختونو کې کما استاذن الذين من قبلهم لکه څنګه اجازت وختو هغه خلکو چې مخکې د دوی نه چې عاقل بالغ كذلك دارنګ یبین الله بیانوي الله تعالی لكم تاسو ته آیات خپل آیاتنا والله الله تعالی علیم علیم دی حکیم خاوند د حکمت دی والقواعد وناست من النساء د زنانونه بډایګانی من النساء د زنانونه اللاتی اغه زنانه لا يرجون نکاح چې امید نلري د نکاح فلیس ابز نشتری علیهن پدوی باندې جناحون گناح ایضانا دا جلری کی سیابهن غټ صادر خپل سیابهن اضافي کپڑے خپل برقه خپل غټ صادر خپل خو شرط ده غیر متبرجات بزینت چنوی دوی په دې حال کې چنوی دوی تکلف کون کی د خایس تکلف کون کی د زینت وان یستعففنا دا چې ځان پټ ساتي دوی خیر له نړۍ غوړه در دي د پاره استعفاف فاضل کې پاک دامنه ته وي
خدل دې کې د پاک دامنی مراد نه ځان دې پټ ساتل مراد دی ځان پټ ساتل هی پاک دامنی ده وای استعفف نوزان پټ ساتل د دوی خیر لهن دا ډېر غوړه دی لپاره د دوی اکمل الثياب خیر لهن من الوضع لانه ابعد من التهمه والله الله تعالی سميع اوریدن کې دی عالم دی ليس على الاعمى حرج نشتره په اړوند باندې څه ګناه ولا على الاعرج نه په ګډ باندې حرج څه ګناه ولا على المريض نشتره په بیمار باندې حرج ګناه ولا على انفسكم نشتره استاسو په نفسونو باندې څه ګناه انت ګلو چې اخره من بيوتكم د کورونو خپلونه او بيوت ابائكم یا د کورونو د پلارانو خپلونه او بيوت امهاتكم یا د کورونو د میان د خپلونه بی اجازه ته خوراک وکړي او بيوت اخوانكم یا د کورونو د رونو خپلونه او بيوت اخواتكم یا د کورونو د خويند خپلونه او بيوت اعمامكم یا د کورونو د ترونو خپلونه او بيوت عماتكم یا د کورونو د تروریانو خپلونه چې پلار د طرف یو بيوت اخوالكم یا د کورونو د ماماګانو خپلونه او بيوت خالاتكم یا د کورونو د تروریانو خپلونه چې مور د طرف خو په شرط د دی چې دا غي د طرفه ګوري اجازه ښکارا دي چې اجازه ملوي نو بیا هر وخت اجازه غوښتلو ته ضرورت نشته او ما یا غا ملکتم چې تاسو مالکان یا مفاتحه د چابیانو دا غي کنتم فيه وکلاء او حفظه له یا تاسو وکلاء یا تاسو چوکیداران او صدیقکم یاد کور د دوست خپلنا لیس علیکم جناح نشته پتا سو ګنان تا ګلو چې خوراک کوي جميعا ټول په یو ځای او اشتاتن یا جدا جدا په پلیټونو کې رالی ځان لکه نه ټول یا په مجمع کې یو لوخي تکې نه پدې کې الله پاک فرمایي پتا سو حرج نشته ده البته صرف یو خبره دادا چې کله اجتماعي خوراک ټول ډېر لاسونه په یو لوخي کې نبی اسلام فرمایي پدې کې برکت فایدا دخلتم فسر کله چې تاسو ورننه وځي بيوتن کورونو ته او څوک پکې نه فلا فسلمو نو سلام واچوي علی انفسکم پخپلو ځانونو باندې تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس لیکلی دی چې کور ته ورننه وځي څوک پکې نه فقولوا السلام علینا من ربنا پسان سلام واچوا السلام علینا من ربنا سلام دی په مونږه زمونږ د رب د طرفه یا داسی وایا السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا داسی وایا ګورځي کله چې تاسو ورننه وځي کورونو ته یا تاسو جمعهتونو ته ورننه وته ولې فی احد پدې کې څوک نه فسلموا علی انفسکم السلام واجب په خپل ځانونو باندې تحیه دا تحفظ قولی تحفظ من عند الله د طرف د الله نه مبارکتن برکت والا دا طیبتن پاکدا کذالک دارنګ یبین الله لكم الآیات بیان وی الله تعالی تاسو ته آیاتنا لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ انما خبرنا ده بلکې دا ده المؤمنون مسلمانان الذين خلق دي امنو چې مان راوړې وي راوړې ده بالله بالله تعالی باندې او رسول او رسول د الله تعالی باندې مخکې د استیزان ذکر وشو د اجازه غوښتو د دخول په وخت کې چې ته ورننه وځي اجازه مغواړي او تفسیر منیر کې استاد ډاکټر وهبت الزهيري لیکلی دی چې کله اوس ته وزینو اجازه مغواړي اوس د وتو اجازه ذکر کیږي استیزان د خروج په وخت کې چې د نبی له سلام سره د مؤمنان صحابه کرام او زینو اجازه مغواړي یقینا مؤمنان هغه کسان چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې او پر رسول الله تعالی باندې او هر کله چې وایدا کانو هر کله چې وی دوی معهود نبی علیہ السلام سره علی امر جامع په یو اجتماعي کار باندې اجتماعي کار جهاد وغیرہ لم يذهبوا دوی نزی حتی تر دې پورې استاذنو چې اجازه غواړي د نبی علیہ السلام نه ان الذين يقينون كسان يستاذنونك اجازه وانستان نبی الاسلام اولئك الذين داغ خلق دي يؤمنون ایمان وروړي بالله په الله تعالی باندې او رسول او پر رسول د الله تعالی باندې فاذا استاذنوك
فسهر کله چې دوی اجازه غواړي ستانه لبعض شانهم د بعض حاجت د دوی د بارا فاذن فست اجازه ورکاله مناغه چاته شی ته منهم چې خوغه شستانه دوی نه واستغفر لهم الله او بخنه غواړه د دوی د پاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی لا تجعلوا دبل قانون دی مگر زوی مشماره میسا بوی دعا رسول بلنا د نبی علیہ السلام آواز د نبی علیہ السلام حکم د نبی علیہ السلام دعوت د نبی علیہ السلام مگنه بینکم بخبل من کې ک دعای بعضکم بعضل پشان د आवाज د باز استاسو باز د پشان د आवाज تاسو یو بلت د یو بل د आवाज پشان د نبی رسول الله आवाज مګنه ګوره داغه ګوره आवाज هغه قبل ول واجب دي دا چې مګنه چې ماته یو ملګری خبره کړې ده چې نبی رسول الله درته خبر وکړه هغه فرض ده یو دا دویم مطلب دا ده مگر زوی دعا رسول आवाज کول نبی علیہ السلام ته یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې ورته مواک دعا بعدکم بعد لک څنګه تاسو یو بل ته چغو باسه ادب کوي لک بل ذکر الله تعالی فرمایي لک بل ذکر الله تعالی فرمایي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول اے دې مار خوندانو خپل आवाज په نبی عليه السلام باندې موچته وي مولانا محمد فاروق مکی سے تفسیر القرآن بالقرآن کې دغه آیت مبارکه دې په تفسیر کې لیکل دي لکه بل ذکر فرمائی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون گورجی قد يعلم الله يقينا علم دي الله تعالى الذين باغ خلق يتسللون چکشیگی منکم استاسنا لوازا پٹ پٹ کشیدو سر پل لگ لگ کشیدو سر منافقین نبی علیہ السلام مجلس کې بناسو اعلان بو شو پیسې راواله پیسې راوړل د طریقو د منافق دی وستو چې منافق بنوته دی بغلې ناسو نوی چې میټینګ کیږي مشوره به کیږي خو د مشورې نه مخکې پیسې ورکړي د منافق سره خو پیسې چرته ورکړي مونږ کوي سجده لګي په دروغه خو لکه پیسې خو نه ورکړي دای په ځل دړ کیږي نو بس دی بغلې غلي الله پاک فرمایي یا اے د ایمان خاوندانو کله چې د نبی رسول الله سره جرګه کوي نو مخکې صدقه وکړي اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه دغه د منافق دی وستو طریقه دلته کې د لوازن يتسللون منكم لوازا ده مفعول مطلق من غیر لفظه يتسللون چې کشیږي منکم استاسنا لوازا په کشیدو سره فليحذر الذين فسود يريږي هغه کسان يخالفون عن امره چې د مخالفت کوي د نبی رسول الله د حکم نه د سند ویریږي ان تصيبهم دا چې وبرسیږي دوی ته مصیبه ان تصيبهم چې وبرسیږي دوی ته فتنه مصیبت فتنه په مختلف معنی باندې راغلي نمبر 1 احراق سوزیدل یومهم علی النار یفتنون فاغرز چې دوی په اور باندې وسوځولې شي نمبر 2 اختبار امتحان وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه چې موږ امتحان کو بدوي پدې کې نمبر 3 نتیجه الاختبار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة نمبر 4 حجت دلیل ارگومنٹ جواب
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. تفسیر القرآن بالقرآن کې مولانا محمد فاروق مکی صاحب دغه لیکلی، دغه څلور معنی د فتنې لیکلی. زما په خیال قرآن کریم کې چې اتو مانو پوری فتنه استعمال شوی ده. او یصيبهم یا ورسیږي دوی ته عذاب علیم، عذاب دردناک. الا خبردار ان الله بشک، الا خبردار ان لله یقینا لپاره د الله تعالی ما غسدي په السماوات چې په اسمانونو کې دي، والارض او په زمکو کې دي. قد يعلم یقینا علم دی الله تعالی ما پاغه څه باندې انتم علی جتاسو پاغه باندې. چې تاسو په کوم حالت یې کوم عمل کوئ، لکه بل ځکه الله تعالی فرمایي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. چې څه کوئ زه په عالم یم. قد يعلم ما انتم عليه، عالم دی الله پاغي چې تاسو پاغي من الكفر والایمان والتصديق والتكذيب والاخلاص والنفاق والاستقامه والميل وغير ذلك. ويوم ورځ يرجعون الیه چې دوی پیش کړی شي الله تعالی ته، فینبئهم فس خبر وکي الله تعالی دوی بما عملوا د دوی په اعمال باندې. لکه بل ځکه الله تعالی فرمایي ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر، خبر وکړي شي انسان په ورځ د قیامت داغنه چې مخکې لګري دي او شاته پاتې کړی دي. والله الله تعالی بكل شيء علیم، پار یو شی باندې عالم دی، پوها دی.